الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرامو د رد الالحاد درسونه روان دي. نن به موږ وایو چې د الحاد په باره کې د مذهبي طبقې څه ذمہواري ده. په پرونی درس کې موږ د ملحدینو د اعتراضاتو اقسام او انواع پیژندل چې 15 قسمه اعتراضات ملحدین کوي. اول قسم کوم یو مولوی صاحبانو شابه د شریعت نه د ناواقفتیا په وجه باندې دا اعتراض کوي. مولوی صاحبانو د شریعت د مزاج نه خبر نه، مولوی صاحبانو د شریعت د مقدمې نه خبر نه، او اعتراض وکي بے ځای اعتراضات کوي. موږ پکې دوه مثالونه ذکر کړي وو. دویم قسم اعتراضات څنګه وو؟ شابه دا دته سوایو درآمد شده اعتراضات د غټه غټه خبره تاسو یاد ساتئ چې ذهن کې می دا د مستشرقین نو دوی پټ کړي وي. مستشرقینو مولوی صاحبانو د اسلام خلاف ډیر کار کړی دی. د مستشرقینو په باره کې مکمل درس موږ موجود دی، هغه بیا واورئ. دریم نمبر اعتراضات سو مولوی صاحبانو شابسي. دریم نمبر اعتراضات چې هغه د جدید ساينس او د مغربي فلسفې نه پیدا شوی. دوی وی ګوره ازادي ده، مساوات دي، ترقی ده، و اسلام څه کوي؟ مساوات پکې نشته، پرده په ښځو باندې برقه لازم کوي، حجاب لازم کوي. نو دوی به دا بېهوده اعتراضات چې کوي دا د دې فلسفو په بنیاد کوي. نو تاسو به هم دغه فلسفې نه څه کوئ؟ مولوی صاحبانو تاسو جواب ورکوئ. څلورم قسم اعتراضات چې هغه د څه شي نو شابسي هغه د ذاتیاتو نه. مولوی صاحبانو څلورم قسم اعتراضات د ذاتیاتو نه پیدا شوي وي. دغه شانته کې پنځم نمبر اعتراضات چې مولوی صاحبانو دا ډېر خطرناک، دا مذهبي ملحدین وي، دا مذهبي خلک وي. څوک به روافض وي، شیعاګان به وي، خوارج به وي، قادیانیان به وي، عیسایان به وي، یهودیان به وي. عیسائی به راپاسېږي ځان نه به دغه جوړ کي ملحد. لکه دا شهزاد سره ما دوه مناظرې کړي دي. دا عیسائی دی. څه دی؟ عیسائی دی. خو بس موږ پوه شي چې به اوس زما په مذهب باندې دوی اټیک کوي، ځکه چې ته د مذهب په بنیاد راځي. خو زه به بیا په عیسایت خبره کوم که نه به کوم؟ نو بس دا بالکل د سره وایي زه به عیسایت هم نه منم. زه وایي بس خدای هم نعوذ بالله نه منم، په اسلام به اعتراضات کوي. نو بعضې دا چې دي دا ډېر خطرناک دي. نو موږ به ورته وایو چې بھائی ته چې کله مذهبي ملحد نو بیا به په مذهب خبره کوو. ته چې اعتراض کوې نو په ټولو مذاهبو بیا ولې اعتراض نه کوې؟ په یو مذهب په اسلام باندې ولې اعتراض کوې؟ مولوی صاحبانو دا موږ بار بار ویلي ستاسو ذهن کې وایي چې دا په اسلام باندې دوی ولې اسلام یې ټارګېټ کړی دی. د دې الحاد د دهریت په مقابله کې چې دا اسلام ولاړ دی، دا اسلام یې ولې ټارګېټ کړی دی؟ مولوی صاحب موږ دا ویلي که نه؟ وایي شابسي دي که موږ ویلي دي شابسي. ګوره موږ دا وایو چې مولوی صاحبانو موږ دا وایو چې اسلام سره د انفرادي او اجتماعي ژوند اصول موجود دي. دا هم یو نظریه د حیات لري. نور مذاهب نظریه د حیات نه لري. مولوی صاحبانو دا اسلام چې دی دا د دې فلسفې د یورپ د فلسفې سره مکمل متصادم دی. نور مذاهب چې دي هغوی والی دي. ولې دي؟ هغې مذاهبو سره نه د انفرادي ژوند تېرولو اصول شته او نه ورسره د اجتماعي. اسلام سره مولوی صاحبانو د انفرادي او د اجتماعي د دواړو اصول موجود دي. په دې وجه باندې هغه خصم موجود دی چې هغه اسلام دی. هغوی وایي چې هندویزم یې ختم کړی دی. هندویزم که یو د هغې کې د هندوانو نه خدایان ډېر دي، تقریبا کروڑاو نه د 36 کروڑ نه زیات د هغوی خدایان دي د هندوانو. دغه شانته کې د عیسایانو هم مشرکین دي. دغه شانته کې یهودیان څومره چې مذاهب دي هغوی کې څه شی دی؟ هغوی هغه مذاهب چې دي هغه ختم شوي دي، هغه مقابله نشي کولی. او اسلام چې دی الحمدلله دا مکمل مذهب دی. نو د دې په وجه باندې مولوی صاحبانو د الحاد په مقابله کې چې کوم دین ولاړ دی هغه څوک دی؟ هغه د اسلام دی. نو موږ به وایو چې یاره د الحاد په باره کې د مذهبي طبقې څه ذمہواري ده؟ مولوی صاحبانو موږ دا بار بار وایو چې کله نه څومره فتنې راوچتېږي تر قیامته به راځي او راغلي دي. نو د دې مقابله چا کړې ده؟ همدې مذهبي طبقې مقابله کړې. ځکه عام خلک د دې جواب نشي کولی. الحمدلله د الحاد خلاف ډېر خلک کار کوي. خو الحمدلله موږ چې څنګه په منظم انداز کوو، شکر دی. دعوا جواب دعوا مقدمه دا ټول ورسره ږدو. دوه خبرې هم در سره نشي کولی. ولې؟ په هغه ترتیب سره یې موږ کوو. ورسره د الحاد خلاف پروفیسران دي دا هم کار کوي.
کالج یونیورسيټانو کې الکان دي دویم کار کوي خو په داسې یو ترتیب سره نشي کولی چې یو الحاد یو ملحد ورسره مخامخ کینی او د سره څه وکړي د سره مکالمه وکړي او د سره بحث مباحثه وکړي او اصول سره ورته ورسي او خپل د اسلام اثبات ورته وکړي په عقلي او نقلي دلایلو سره. نو موږ به وایو چې د مذهبي طبقې څه ذمهواري ده. اوله ذمهواري مولوي صاحب عبارت شروع کړه ټول سره موجود دی کتاب. بسم الله الرحمن الرحیم. الحاد د مذهبي طبقې ذمهواري یعنی په مسلم معاشره کې چې الحاد خوريږي د دې الحاد په خورېدو سره د مذهبي طبقې څه ذمهواري ګوره مولوي صاحبانو موږ باندې ډېره غټه ذمهواري د مذهبي طبقه باندې چې بای موږ به څه کوو موږ به د مسلمانانو د عقایدو د نظریاتو به څه کوو موږ به د دې حفاظت کوو. مولوي صاحبانو نو موږ خپله ذمهواري خو پېژنو که نه دا خو نه چې هلکه اوس موږ یو ځي کې ضرورت وي او موږ هغه بې ضرورته ځي کې ورلګوي داسې نه ده په کار. مولوي صاحبان اوله ذمهواري دا ده چې په خپل ځان کې جدید علمي استدلال پیدا کول او سلف صالحینو د کتابونو مطالعه کول. بعض وخت کې شریعت مقدمه کې انسان د کمی وشي څنګه چې پیش کول پکار او هغه شان یې پیش نه کړی شي چې کله انسان د اسلافو د کتابونو نه خبر نه وي د شریعت د حکمتونو د انسان نه پټ. مولوي صاحبانو په خپل ځان کې به جدید علمي استعداد پیدا کوي دا هم د علم الکلام یو شاخ دی. مولوي صاحبانو تاسو به جدید انداز سره د څه کوئ مقابله به کوئ. الحمدلله موږ په کال دا دی واغستلو دغه شانته کې د خپلو سلفو صالحینو د کتابونو به تاسو مطالعه کوئ. مولوي صاحبانو د شریعت په مقدمه کې چې بعضې وخت کې درنه کمی وشي او کوم حکمتونه چې دي ور هغه درنه پټ پاتې شي نو بیا څه کېږي لکه ګوره د شریعت څومره حکمتونه دي یو کس راو که نه روشندانې کولاو کړی ویره چې په ده باندې څه کېږي نه وایي چې یاره په ده باندې هوا او رڼا راځي یو عالم ورته ویلي چې بھائی ته دې دپاره دا کولاو که چې په ده باندې اذان اورم دا اوس حکمت خبره ده. مولوي صاحبانو څه شی ده د حکمت خبره رڼا خو باسې هم دله راځي هوا خو باسې هم راځي خو د اذان دپاره وکړه چې نو تاسو به څه کوئ د شریعت د حکمتونو نه به ځان خبروئ. مولوي صاحبانو دا ډېره فایده کوي څه کوي دا ډېره فایده کوي چې کله موږ د خپلو اسلافو کتابونه مطالعه کوو. مولوي صاحبانو هغه دا چې د جدید مغربي افکار څه دي د مغربي فلسفې نه په قدر د ضرورت ځان خبرول پکار دي. د یورپ نه چې کوم افکار اوچت شوي دي د هغې نه ځان خبرول ضروري دي چې د دې څه تاریخ دی ماډرنیزم دی پوسټ ماډرنیزم دی مارکسیزم دی دا څومره چې فلسفې دي دوی په دنیا کې الحاد خور کړی دی د دې فلسفو نه ځان خبرول ضروري دي. الحمدلله تاسو ته خبر شوئ خبر هستئ چې جدید مغربي فکر او افکار څه شی دي د مغرب نه چې کومې فلسفې راوچت شوي دي په دې خو پوهېږئ اوس که نه پوهېږئ. مولوي صاحبانو کال خو پکې تېر کړو د خیره. مولوي صاحبانو مارکسیزم کومه نظریه ده مولوي صاحبانو کارلر مارکس د اشتراکیت نظریه ده که نه. مولوي صاحبانو دا ګوره بار بار موږ مخې ته راځي ماډرنیزم فلسفه پوسټ ماډرنیزم فلسفه. مولوي صاحبانو صدر خان مولوي صاحب څنګه پوهېږي که نه پوهېږي مزینه او ښایسته کړي. موږ نه چې څوک د اسلام په باره کې سوال وکړي نو هغه موږ خپل حریف ګڼو داسې نه دي کول پکار بلکې په ځان کې داعیانه سوچ او فکر پیدا کول پکار دي. مولوي صاحبانو د مذهبي طبقه ته پکار د موږ څوک داعیانه سوچ او فکر سره ځان مزین کول او ښایسته کول پکار دي. دومره ځان کې به سختي نه راولي چې په وړو وړو خبرو باندې غرب او غروب دي جوړ کړی بس ته کافر او ته کافر او ته کافر. نن سبا ګوره خلک دې وخت تللی دي راشي خلک په معاشره کې دومره د غیرو کار کړی دی چې هغوی وایي زمړه سره ستا جنت نه منم ځان سره دې سنبال کړه نه دی جهنم منم. نو موږ له څه پکار دی مولوي صاحبانو په دایانه سوچ او فکر سره مولوي صاحبانو که څوک د اسلام په باره کې هر څومره د بېادبۍ سره سوال کوي مولوي صاحبانو موږ له پکار دی چې څوک د صبر سره ورته جواب ورکړو. البته بعضې وخت کې بېادبي کوي د الله بېادبي کوي د رسول بېادبي کوي نو بیا پرې موږ هم سوال کوو. لکه دې ګروپ کې د هم تاسو موجود هستئ هغه یو کس ډېر نیغ نیغ کېدو نو چې ما به شپږو سوالات وکړل نو سړي نه به کوڅه خطا وه وروره چې وایي ولې په ما به سوال ولې کوې نو چې ته په ما باندې سوال کوې ته په رب باندې سوال کولی شي. مولوي صاحبانو تا سره دا اختیار شته چې ته په رب سوال وکړي د رب په تقدیر سوال وکړي نو ولې موږ سره دا حق نشته چې تا نه تپوس وکړي چې ته څومره علمیت لرې ستا استعداد څه دی ته څومره مطالعه لرې. نو کله داسې مولوي صاحبانو نو موږ له پکار دی چې دایانه سوچ سره سره به موږ څه کوو دوی سره به د آدابو په چوکاټ کې خبره کوو دا عبارت وایو. فلسفې د خلکو ذهنونه خراب کړي دي انسان سره خیرخواهي کول پکار دا به موږ ګڼو چې دا روحاني بیماري ده. موږ به خپل دا روحاني بیمار دی شاباس موږ به خپل رویه نرمه ساتو که زموږ جواب مضبوط نه وي بیا به دا نرمه رویه په هغه ضرور اثر کوي. مولوي صاحبانو دې فلسفې چې دي که نه د خلکو ذهنونه خراب کړي دي بس پاره خبره کې شک او پاره خبره کې شک او پاره خبره کې شک او دا خدای تاسو سره موجود دي موږ سره کم خلک چې د دې فلسفو نه متاثر دا په شک کې دي خو چې الحمدلله زمونږ بیان نه اوري او د کوم علما کرام چې په دې موضوع کار کوي د دې بیان نه چې اوري دوی مطمئن کېږي که نه نو دوی ورځ په ورځ مخکې ځي ورځ په ورځ مخکې ځي د دارالعلوم کراچي د 5مې درجې طالب ملحد شوی ورور ډاکټر هغه ولیدلی او بیا دې ته ذهن کې شک اچولو حالانکې په دې موضوع باندې داسې منظم انداز کې کار ترتیب پکار دی چې وشي
نو دله به داسې د دې سوالاتو جوابات نه ملاوېدل دا ورځ په ورځ خوېدو چیسته بس وروره د مذهب نه څه کوو بیا ورسره په دې باندې ما هم ډېره مکالمه کړې ده واټساپ په ذریعه باندې هغه موجود دي موږ بیا شیر کړي دي نو هغه مې چې په دې قایل کو چې زه الله خو زه منم چې موجود دی نو په مذاهبو کې یار هر مذهب یو انسان په خپله معاشره کې پیدا کېږي نو دې کې وروره دا خو ده ته حق دین ونه رسېدو بیا ورته د هغه جوابات مو ورکړو خو بیا اخره کې سړی د سوچي بس نور نو بس هسې هغه ته چې په هر څه کې اعتراضات کوې نو اعتراضاتو دپاره خو چې یو سړی د الله نسلم په غونډۍ باندې ناست وي نو څه دی خیال دی خو به یې مني اعتراض کوه که نه یو اعتراض او بل اعتراض په هر څه کې چې څه یو اعتراض جوړې نو مولوي صاحبانو موږ له سوچ او فکر او عقل هم پکار دی چې د خپل عقل نه د عقل نه لږ کار والو چې بهی د کائنات د دې هر څه مقصد معلوم دی یو کونټۍ سره د ده مقصد معلوم دی په ده خلک تکیه لګوي د دې لیپټاپ هم یو مقصد معلوم دی یار زما د خپل جسم مقصد نه دی معلوم که دا مقصد معلوم کېدلو نه علاوه ګوره موږ دنیا نه لاړو موږ به په نقصان کې ځو که هغه هر یو انسان وي نو مولوي صاحبانو دې فلسفې د خلکو ذهنونه خراب کړي دي څه دي ذهنونه خراب کړي تاسو به څه کوئ نرمه لهجه بدوي سره ساتئ څلورمه ذمواري په فروعي مسایلو کې به ځان نه مصرفوئ ټول طاقت غرض الالحاد باندې صرف کوئ کوشش پکار دی چې حد الامکان په فروعي مسایلو کې مناظرې کمې شي ټول توجه د مولوي صاحبانو په فروعي مسایلو کې به حد الامکان ځان نه مصرفوئ ابا په وخت د ضرورت کې یو سړی راپاڅېږي او تا ته ستا عقیده چیلنج کوي ستا مونځ نه کېږي ته صورت فاتحه ته قرت نه کوې د امام پسې ته به ورته وایې چې ولې نه کېږي ما ته چې دا دین را رسېدلی دی په تواتر سره را رسېدلی دی څه شی دی په تواتر سره را رسېدلی دی زه چې دا کوم عمل کوم ترک د رفلیدان کوم دا په تواتر ما ته را رسېدلی دی نو ما ته به په تواتر سره څنګه غلط دین را ورسېږي هغه به هم موږ څه کوو هغه موضوع باندې به هم موږ څه کوو ځان به مزین ساتو دا نه ده دا اختلاف به ختمیږي نه به ختمیږي دا به تر قیامت وي خو موږ به د خپل دلیل نه خبر یو بل سره به څه کوو بل به احترام لرو څه به کوو بس ته په خپل دین باندې عمل کوو ته په خپل مسلک عمل کوو موږ به په خپل مسلک عمل کوو الله رب العزت به په ورځ د قیامت باندې فیصله کوي موږ د مجتهدینو په دغه پسې روان یو څه دی اقوالو پسې نو مولوي صاحبانو حتی الامکان به څه کوئ په فروعي مسلو کې به ځان نه مصروفوئ ټوله توجه ملحدینو له پکار ده ولې مولوي صاحبان تاسو نه تپوس کوم په مدرسو کې طالب سټوډنټان او طالبان زیات دي او که په کالجونو کې دلته 10% دي 5% دي هلته 90% دي نو د هغوی غم پکار دی څه شی دی د هغوی غم پکار دی هغه ستا بچي دي مسلمان بچي دغه د نه غیر بوځي هغه وایي زه سره په دې مولا جنازه نه کوم هغه دې طرف ته اورېدلي دونه سیکولر ذهن جوړ شوی دی او وایي ما ته به د سره زه ستا جنازې ته هم نه یم محتاج زه وایي دین دې ځان سره کړي زه تا نه په ښه دین باندې پوهېږم دا په دوی باندې خواري شوي د مولوي صاحبانو نو موږ له پکار دي چې په دې ته توجه پکار دی الحاد ته پنځمه ذمواري د مذهبي طبقې د شریعت په حدودو کې چې کوم اسانوالی دی هغه اختیار کول پکار دی ځکه نبي اسلام فرمایي عن انس بن مالک رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم یسروا ولا تعسروا وسکنوا ولا تنفروا رواه البخاري انس رضی الله عنه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دي اسانی کوئ سختي مه کوئ خلکو ته تسلی ورکوئ او نفرت مه خوروئ مولوي صاحبانو د شریعت په حدودو کې به اساني کوئ دا نه چې ګوره د شریعت ورته کراس کوي موږ به څه کوو د خپل شریعت پابند یو ښه موږ څه یو د شریعت پابند یو نو د شریعت په حدودو کې چې څومره اسانتیاوې وي نو دا پکار دی څه دی کوشش پکار دی لکه زموږ مخکې اکابرین چې وو ګوره هغوی ته راواړوه دا کتابونه فضایل اعمال راواړوه یا ډک دی د واقعاتونه 200 رکعاته نفل به کول ټوله شپه یار د امام صاحب په باره کې راځي یوازې امام صاحب نه دی تاسې په زرهاو واقعات تاسو راواړوئ راوابېړوئ چې دوی کلونه د ماخوستن په اودس باندې د سحر مونځ کړی دی د هغوی یار هغه عاشقانو د الله او د رسول هغوی له به په مونځ کې داسې خوند و لکه ما ته چې په خوب کې خوند راکوي کوم یو بزرګ باره کې راځي شیخ الحدیث وکنه وایي په جنت کې به مونځ نه وي ولې هغه ته خو پته وه نو شاګرد ناسې تپوس وکړو مړه وایي جنت کې به څه خوند دي چې بغیر د مونځه به جنت کې څه خوند دي ولې نبی علیه السلام څه فرمایي الصلاتو قرۃ عین نبی علیه السلام وایي سترګو یخوالی مې دی نو دا دی موږ به دلته اوس د اخره زمانه کې وو مخکې به مې ورته ویل زویه ګیره پرېږده بچیا ګیره پرېږده اوس ورته زویه ګیرې پورې خندا مه کوه شاعر الله پورې اوس خندا مه کوه مونځ راشه مونځ وکړه مخکې به د ورسره سختي کول اوس به ورته بیا مونځ پسې خندا مه کوه ټیک ټاک یې پې مه جوړوه د شریعت په حدودو کې به تاسو څه کوئ اسانتیا به کوئ دې مغربي فلسفو د خلکو ذهنونه خراب کړي دي مولوي صاحبانو تاسو به څه کوئ دې سره به اسانتیا کوئ د شریعت په حدودو کې شپږمه ذمواري د مذهبي طبقې د کافر او ملحد د فتوو په ځای به دوی سره په نرم انداز سره بحث کوئ وجادلهم بالتي هي احسن او د دوی سره په ښه طریقې سره بحث مولوي صاحبانو پوه شوئ که نه دی به فتوې به پې نه لګي هغه ما تاسو ته بله وزم دی وضاحت کړی دی د اسلام بارډر کراس کړی دی کفر ته اړېدلی دی
دا اوس واپس راړول په نرمۍ سره کېږي د سختي کې دا واپس د سره مني نو تاسو به څه کوئ په ده سره به په نرم انداز کوئ فتوو لګولو سره ضرورت نشته هغه ستا فتوه سره مني نو هغه چې دې ته رسېدلی ده چې یو سړی د خدای په باره کې اعتراض کوي که نه د الله د تقدیر په باره کې اعتراض کوي د الله تعالی ته نعوذ بالله د ظلم نسبت کوي نو هغه به اوښتی دی اوس به دا څه کوئ تاسو به ډېر په نرم انداز دوی سره بحث مباحثه کوئ ومځي د مذهبي طبقې په سکولونو کالجونو کې د مذهبي علماو پیدا کېدل ضروري دي او د سکول او د کالجونو طالب علمان دي هم د خپلو علماو سره رابطه شروع کړي مستقل منصوبندي شروع کول پکار دي د سکول او کالج په طالب علمانو باندې ملحدین محنت کوي د دې لپاره په علما کرامو کې بیداري پیدا پکار ده او په دې ادارو کې خپل موجود کېدل موجودوالی ثابت کول پکار دي مولوي صاحبانو په سکولونو او کالجونو کې ګوره مذهبي علما کرام ضرورت دی دې وخت کې دا د اسلامیه کالج هغه د اردو ډپارټمنټ مشر د اظهار الحق صاحب دی هغه ماته ویل یار د مدرسې او د کالج په منځ کې دا ګیپ ختمول پکار دي دا زموږ مقاله عبدالحاد اردو تقریبا 100 صفحې په کې هم تصحیح کړی و ډېر خوشحاله و ډېر بهترین کار هم کړی دی دعاګانې هم کولې نو هغه ویل یار دا وایي د مدرسې او د کالج منځ کې ډېر غټ ګیپ دی دا ختمول پکار دي دا بله ختمېږي زموږ علما کرام په دې ځایونو کې موجود وي مولوي صاحبانو نو کله چې زموږ یو عالم په یو داسې یو کالج یو نشټې کې وي او دا به دې سره دا نور خپل دا ذمواریانې به هم سرته رسوي خو هلته هم ضرورت دی مولوي صاحبانو ځکه دا زموږ بچي دي ګوره تاسو کالجونو ته لاړ شئ یونیورسټیانو ته لاړ شئ ولا دونه بې ادبي پکې ده دومره دا جړه به درشي چې خدای دا زما نسل دی او دا کم طرف ته روان کړی کم نصاب دله پړاویږي اسلامیت پکې صرف د نوم دپاره دی څه شی دی صرف د نوم دپاره دی غټ غټ هلکان به یې تپوس به ترې وکړي په مونځ کې 100 فرض دی او 10 کې 100 فرض دی دې ته به دا پته نه نو ګوره دې کالجونو یونیورسټیانو کې خپل ذمواري پوره کول دا د علماو ذمواري ده مولوي صاحبانو د مذهبي طبقې ذمواري ده چې دې له هم توجه ورکړي دا د نه ګوره د بل په لاس باندې روان دي غیر په خوارې نه کوي ذمواري د مذهبي طبقې د دیني مدارس فضلای کرام د دې فکرونو نه خبرول پکار دي او دې ته تیارول پکار دي خصوصا مناظرین او حضرات پکار دي چې دې موضوع توجه مولوي صاحبانو دینی فضلای کرامو ته پکار د دې فکر باره کې دا خلک کوئی چې زمانه بس یو دغه د سور ته وي اندر دلحاد بس یو موضوع دی او څو کسان به کوي نه مولوي صاحبانو دا د هر عالم ذمواري ده ځکه د هر عالم په کلی کې داغه په کم ځای کې چې دا امامتي کوي دا فلسفه رسېدلې ده ته په هر ذکر فروعي مسایل نشي چېړلی بعضې خلک پې تنګېږي ته په هر ځای کې پاسېږه یو ځای به داسې ولته د اختلاف د ټول یو نظریې والا خلک وي هلته ته دا اختلافي مسلې چېړه خلک در سره تنګېږي وایي مه کوه دا لیکن دا فتنه هلته موجود ده کالجیان موجود دي سټوډنټان موجود دي د هغوی ذهنونو کې شک او شکوک یې اچولي شبهات یې اچولي هغوی خو ته د دې فلسفې نه خبرولی شي که نه ورته وایو چېرې یورپي معاشرې ژوند څنګه دی موږ وویلو که نه د دې دا فلسفې څنګه دي نو دی چې کله ته دا درس کوې مولوي صاحبانو نو هغې باندې به ډېر خلک کېږي هغې والډي د دوی نه متاثره دي نو ته چې کله ورته دا درس کوې نو دا ډېره ضروري ده چې موږ څه وکړو فضلای کرامو دې له توجه ورکړي دا صرف یو دغه پورې یو جماعت پورې محدود نه کړي هر یو عالم له پکار دی چې په دې باندې څه وکړي مولوي صاحبانو عبور حاصل کړي په دې موضوع باندې هم ذمواري د مذهبي طبقې معاشره کې خپل موجودوالی پیدا کول پکار دی چې انسان دومره په معاشره کې خدمت وکړي چې معاشره دې هره خبره مولوي صاحبانو موږ له پکار دی چې معاشره کې خپل موجودوالی پیدا کړو لکه دا خو ګوره موږ ته دا د زموږ ملګري دي په دې نورو پالټیانو کې دي او هغه یې وایي چې بھائی خلق متنفره دي نن سبا مولانا څه شی دي مولانا د خلکو متنفره کړي دي چا د عالم ول داسې انداز کې پیش کړی دی چې دا دهشتګرد دی دا قدامت پسند دی الحمدلله دا علما کرام خیرخوا دي دا د دې امت خیرخوا دي مولوي صاحبانو موږ له پکار دي چې موږ نور هم کوشش وکړو څه وکړو چې موږ د خپل وجود په دې معاشره کې ثابت کړو او لسم نمبر د مذهبي طبقې د خپل معاش فکر هم پکار دی عوامو باندې ځان بوج کول نه دي پکار دې سره اثر ختم مولوي صاحبانو موږ له پکار دي چې د خپل معاش هم حسنه زمونږ یو ترتیب برابر وي کله چې ته د معاشي لحاظ سره ته خپله باندې برابر یې که نه مستحکم نو انشاءالله تعالی او د چا دغه نه خلاص د چا د محتاجۍ نه خلاص نو ته به هغه کس کې چې ته یو د عیب خبره وینې ته به ورته بیانولی شي مولوي صاحبانو نن سبا ګوره جدید ډېر داسې کاروبارونه دي چې د خپل د علم دغه سره انسان هم کولی شي مولوي صاحبانو آنلاین کاروبارونه دي دغه شانته کې تاسو څومره په زرهاو کې کارونه دي نن سبا وخت کې راوتي دي نو تاسو ځان کې مطلب مې دا دی چې تاسو هم موږ به د قال الله او قال الرسول سره څه کوو موږ به خپل معاش سره هم
دغه به کو سنا سبزان له تنظیم کو ترتیب به برابر او الله به زموږ مدد کوي سبا کوي الله به زموږ مدد کوي نو دا یو لس وجه موږ ذکر کړی چې دا د مذهبي طبقه موارد د الحاد خلاف اوس موږ وایو چې یاره نوې نسل به د الحاد د څنګه بچ کو وایو که بس ته ځکه دا هم ډېر ضروری خبره ده چې موږ به اوس نوې نسل څنګه بچ کو لس وضاحتونه دي دا به ان شاء الله سبا یو دوستانو دا درسونه مخکې شیر کوي ډېر هم درسونه دي واخر دعوانا الحمدلله